علیکم ورحمت الله وبرکاته. عثمان بای راسنن ولاړ په خپل پیج کې د نمایسو ته پوښتنه کوي د ملک په د حالاتو کې چې آیا د ملک د حالات څنګه روان دي او څه پیزاګانې دي. السلام علیکم عثمان بای. وعلیکم السلام ذاکر رحمان صاحب. اول موږ تاسو ډیره شکریا ادا کوو چې تاسو موږ له په خپل پیج کې او د خپل مینوالو ته زموږ اواز تاسو رسوي. نو نن چې زموږ کوم لکه مقصد او کوم خبره ده هغه دا چې لکه نن سبا کوم حالات دي د ملک کم ایشوز دي پولیټکس ایشوز دي وغیرہ چې لکه دا خو اول عوامو له پکار دي چې لکه دوی داسې قسم سلیق سلیکټ کی چې هغوی لکه وروستو بیا بیک اپ صحیح ورکوي د عوامو هیلپ کوي او دې ته سهولیات ورکوي وغیرہ. نو چې مونږ اول په خپل دا غلطي وکړو چې لکه مونږ داسې سړی مشر کو چې هغه کورسۍ ته غلوي وغیرہ نور دغه ته ملک حالات نشي کنټرول کولی. نو دا خو د عوامو غلطي ده. نو چې کله عوام داسې غلطي وکړي نو دوی آینده کې بیا داسې سوچ پکار دی لکه نن سبا چې کوم حالات دي چې دوی اوس نن سبا ججمنټو کې وګوري چې لکه موږ له کوم سړی ښه دی کوم ښه نه دی نو دې په هغې باندې بیا خپلو کې لکه مشوره وکړي دغه وکړي او هغه داسې ښه سړی دغه کړي چې لکه وروستو سبا دوی ته لکه نن سبا چې کوم ایشوز دي وغیرہ چې دې باندې کار کوي او دا حل کړي. نو د دې چې کوم مین ریزن دی نو هغه دا دی چې عوامو له په خپله پکار دي چې دوی کوم سلیق سلیکټ کوي چې هغې نه مخکې دا وګوري چې دا موږ له وروستو سره کولی شي که نه. نو دا خبره ده ذاکر رحمان صاحب. عثمان بای ته ډیره زبردست او ښایسته خبره وکړه دي. دا کم حالات چې روان دي د ملک نو ته څه وایې چې آیا د ملک د حالات په اوس ښه شي او که نه همدغسې به وي د ملک چې کوم حالات دي دا خو ښه کېدو لکه وتي د ښه کېدو طرف نه خو اوس آینده کې چې کوم نوی الیکشن کېږي نو دې کې موږ له دا پکار دي چې لکه موږ وګورو اوله چې لکه کم یو سړی موږ له ښه دغه راکوي نو هغه له موږ ووټ ورکړو. نو کېدای شي چې راروان چې کوم دغه هغې سره ښه شي انشاءالله امید ده دا را به چې انشاءالله ښه به شي. ډیره مننه خوشحاله اوسئ اباد اوسئ مهرباني.